بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه إياك نعبد وإياك نستعين دار سورة فاتحة سلورم نمبر آیت الحمد لله رب العالمين پدې کې د الله ثنا او صفات بیان شول. الرحمن الرحیم کې هم مالک یوم الدین پدې کې الله تعالی بادشاہی ثابت شو. ایاک نعبد و ایاک نستعین پدې کې وس الله لره عبادت او د الله نه امداد درې تذکرہ کیږي. ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې آیت په سورې فاتحه کې یو مرکزی حیثیت ته چې خاص تعالی را الله عبادت کو منګه و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو. عبادت ستوي د عبادت معنا ده د چا د انتهایی تعظیم او محبت د وجنه داغه په مخ کې ځان انتهایی عاجز کول دی ته عبادت وي. تذلل معنی کیږي د چا مخ کې ځان ذلیل کول داغه د تعظیم او د محبت په بنیاد باندې. نو ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو الله و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو. استعانت معنی د چانه مدد غوښتل او بیا ایاک نعبدو دا ایاک د دې تقدیم چې کوم دی نو دا دپاره د تخصیص دی او دا شان دپاره د حصر دی. حصر او اختصاص دپاره دا د مفعول تقدیم شو. ایاک خاص تعالی را نعبد عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو منګه. نو دلته یو مسله ذهن ته راځي او اشکال راځي چې ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو دا خو صحیح شو و ایاک نستعین خاص تانه امداد غواړو. نو دلته کې ذهن ته یو خبر راځي چې امداد خاص د الله نه غواړو نو د استعانت دا تخصیص دا څنګه الله سره وشو. پدې کې څنګه تخصیص راغی ځکه چې امداد دا خو د یو بل نوم غوښتل کېږي دنیا کې منګینو ذکر دنیا نظام په دغه باندې چلیږي. غریب د مالدار نه امداد غواړي و یاره ما پر خپل کار باندې ولګوه. مالدار د غریب نه امداد غواړي یاره زما را کار دی کول غواړي. دکاندار د ګاهک نه امداد غواړي او ګاهک د دکاندار نه امداد غواړي. دا نظام خو پرې باندې چلیږي. نو بیا څنګه را اختصاص وشو د استعانت د الله سره. او دویمه خبره ده چې د دې خو په قرآن کې هم بلا مثالونه موږ ته په نظر باندې راځي. لکه سلطان ذوالقرنین وي فاعینونی بقوه په قوت سره زما امداد چې دی نو دا وکوي. حضرت عیسی علیه السلام وي چې من انصاری الی الله الله د پاره به زما امدادي څوکي. او دا شانتې الله تعالی حکم کړی دی یو ځای کې وتعاونوا علی البر والتقوا د یو بل سره په بر او تقوا کې تعاون کوئ امداد کوئ. نو بیا د ایاک نعبدو خبره خو زمونږ ذهن ته راورسېده چې خاص تعالی عبادت کوو خو ایاک نستعین دلته کې استعانت تخصیص څنګه الله سره وشو دا مسله سمجھ ته څنګه راشي. او بیا دا خو یو داسې مسله ده چې د دغه مذکورو آیاتونو نه اهل بدعاتو ځان له دلایل هم مقرر کړي دي. هغه وایي چې د اولیاو نه هغه غیبانه مدد غوښتل وایي دا جایز دی او ځان دغه مذکوره دلایل چې دی نو دا یې ځان نیولي په دلیل کې. نو دا څنګه مسله شوه د استعانت ته؟ نو جواب د دې دا دی چې استعانت دا په دوه قسمه باندې دی. یو ما فوق الاسباب او دویم ما تحت الاسباب. ما فوق الاسباب چې هلته کې اسباب نه ما تحت الاسباب چې هغه استعانت او امداد د اسباب د لاندې نه
نو د الله سره چې خاص دی ما فوق الاسباب او چې کوم ما تحت الاسباب دی نو دا د الله سره خاص نه دی. دا خلک چې دی نو د یو بل نه غواړي لکه دغه مذکوره مثالونه چې دی نو دا ذکر شول. نو به هر کیف نو ایاک نعبد خاص تا لره عبادت کو منګه و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو منګه. پرې آیت کې په یو دوو باطلو فریقو باندې رد دی. د هغې دپاره یو خبره ذهن کې یاده وساتئ چې افعال دا په درې قسمه باندې دي. یو هغه افعال دي چې هغه طبعي دي، لکه حرکت د نبض شو، د انسان نبض حرکت کوي طبعي طور باندې ته دې خبرېږي هم نه او نبض لګیا دی حرکت کوي. دویم نمبر افعال اضطراري دي، لکه حرکت د پالش زده شو، یو انسان پالج والی دی دی هم حرکت کوي اضطراري طور باندې مجبوري طور باندې. او دریم نمبر افعال هغه افعال اختیاري دي، یعنی هغه افعال چې کوم ستا په اختیار کې دي. لکه بعضې طلبا په خپل اختیار دلته کې رالل، بعضې په خپل اختیار سره وده شول لاندې، څوک په خپل اختیار سره پاسي، څوک کیني، څوک ځي، څوک خبرې کوي، څوک نه کوي. دا اختیاري افعال دي. نو بیا په دې اختیاري افعالو کې درې مذهب دي. یو مذهب پرې کې هغه د اهل سنت والجماعت ته زمونږ دی. مونږ اهل سنت والجماعت دا وایو چې کم اختیاري افعال د انسان دي د هغې خالق الله دی او کاسب بنده دی. خالق الله دی، الله پیدا کړي دي دغه افعال، کاسب کسب کوونکی دا بنده دی. او دویم نمبر مذهب پرې کې د معتزله دی. معتزله وایي چې اختیاري افعال د بنده چې دی نو د دې خالق بنده په خپله باندې دی. او دریم نمبر مذهب پرې کې د جبریو دی. د جبریو مذهب دا دی چې بنده دا مجبوری محض دی، دی ایس نشي کولی، مجبوری محض شو. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین پدې کې ایاک نعبدو کې پدې کې رد دی په جبریو باندې. ذکر کړه د فعل نسبت دا بنده ته شو، ایاک نعبدو خدای خاص تعالی رمونږ عبادت کو. نو چې کله د عبادت د فعل نسبت دا بنده ته وشو نو پدې کې رد راغی په جبریو باندې چې د هغو مذهب دا چې انسان مجبوري محض دی. او په ایاک نستعین کې دا رد راغی په معتزلو باندې چې معتزلو د هغو مذهب دا چې د اختیاري افعالو دا بنده خالق په خپله باندې دی. نو چې بنده خالق دی نو بیا استعانت د الله نه ولې غواړي؟ نو دلته کې د هغو په مذهب باندې چې دی نو دا رد راغی. به هر کیف ایاک نعبدو خاص تا لره عبادت کو منگا و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو منگا. دلته کې آیت ته تاسو لږ سوچ وکئ، ستاسو ذهن ته یو اعتراض راځي او دا داسې اعتراض دی چې غیر مسلم یې په موږ باندې کوي، یو ډېر اهم اعتراض. دا ذهن کې یاد وساتئ، دلته را قرآن کلام د الله دی. دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا کلام د الله دی. دا الله دې سي فرمایلی ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو ذهن ته دا اعتراض راځي چې دا ایاک نعبد خاص تا لره عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو، دا چې د الله کلام دی که نه الفاظ د الله دي. نو د دې نه خو سمجھ ته راغله چې د الله هم یو الله شته که نه. هغه الله وایي ایاک نعبدو مونږ خاص تا لره عبادت کوو، نو د دې الله هم چېرته یو الله شته چې هغه لره عبادت کوي. و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو، نو ولې د دې الله هم مزید یو الله شته چې د هغه نه امداد غواړي. نو غیر مسلم اعتراض کوي چې که الفاظ د الله نو دا خو بیا الله وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا لره عبادت کوو ستا نه امداد غواړو، نو الله بیا له چا نه غواړي؟ او که چېرته کې تاسو دا وایي مسلمانانو چې الله د چا عبادت نه کوي، الله د چا نه امداد نه غواړي، نو بیا خو د الفاظ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خود ساختري، بیا خو دا کلام د الله نه دی. نو یا دا کلام د الله نه دی او یا چې کوم دی نو دا خبره که تاسو کلام د الله دی نو بیا خو هغه د چا عبادت کوي، هغه د چا نه امداد غواړي چې تاسو یې دا الفاظ د الله دي. خیال د اعتراض ذهن ته رانغی چې کله دا اعتراض وشو په مسلمان باندې نو د دې جواب واورئ چې الفاظ د الله دي، خو الله مونږ ته طریقه ښیي. تاسو سکول ته ځئ او په سکول کې تاسو ته د سکول یو هیډ ماسټر دی، د تاسو ته یو درخواست ولیکه. هغه درخواست یې ولیکه چې یاره په داسې الفاظو سره
چې نن زه سکول ته حاضري نشم کولی مدرسې ته حاضري نشم کولی زما بیماری ده ضروري کار دی مال د 1 ورځې لپاره چوټي د 2 ورځو لپاره چوټي نو دلته کې تاسو خدا نشئ ولی چې یاره د هیډ ماسټر یا د پرنسپل یا د ادارې د مشر چې موږ ته رقم درخواست ولیکه نو دی خو وموي چې یاره ماله د 2 ورځو دپاره چوټي راکړه که تا چوټي راکړه ستا به انتهایي مهرباني او دغه شان دی چې دی ولیکه العارض فلانې نو ولې د ده هم چېرته پر اداره کې یو مشر شته موږ وایو د ده مشر نشته خو دی صرف دی طلباو ته طریقه ښیي طریقه ورته راښیي چې په دا نه چې دا دی درخواست لیکي چا ته یې لیکي دا طریقه کار دی طلباو ته ښیي چې که سبا ورځې تاسو نه راځئ نو ما ته به په دې طریقې سره درخواست رالیږئ زه به ستاسو چوټي منظورومه دلته رانه چې په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې الله د چا عبادت کوي او د چا نه امداد غواړي بلکې دا د انسان ته طریقه ښیي چې زمانه که امداد غواړي زمانه په دې طریقې سره غواړئ او دغه شانت عبادت د هغې طریقه چې کوم دی نو بنده ته الله تعالی ښیي نو ایاک نعبد خاص تا لره عبادت کو منگا و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو منگا ایاک نعبدو دا نعبدو صیغه جمع را منگا عبادت کو اشاره د خبرې طرف ته چې عبادات په جمع سره کوي منځ ته ځان له هم وکړي او منځ د جمع سره هم وکړي خو هغه د جمع سره چې وکړو دا کامل منځ دی الله یو په 20 باندې بدلی یو په 25 باندې بدلی و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو منګه دلته دا نعبدو مقدم شو او دا نستعین بیا د نعبدو نه وروسته ذکر شاید کې یاره داسې هم کیدی شو که نه چې و ایاک نستعین او و ایاک نعبدو د عبادت ذکر وروسته شوی او د استعانت ذکر مخکې شوی او د حکیم قول دا د حکمت نه خالی نه الله حکیم ذات دی په هر قول کې دا الله تعالی حکمت دی نو د عبادت ذکر مخکې وشو د استعانت ذکر وروسته وشو نو بیضاوي لیکلی دي چې اشاره د دې خبرې ته چې کله د الله نه امداد غواړي د الله نه امداد غواړي د هغې نه مخکې څه عبادت وکړه الله ته وسیله که نو عبادت چې وکړي مونځ وکړي او 2 رکعاته ضرورت ته پېښ شه یو 2 رکعاته نفل وکړه روژه ونسه ذکر وکړه د قرآن کریم تلاوت وکړه یا بل داسې عبادت وکړه او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو استعانت وغواړه نو دا امداد بری الله چې کوم دی نو بیا وروسته وکړي نو اول د عبادت ذکر شه او بیا وروسته استعانت شه او بیضاوي یا نور هم نقاط لیکلي چې هلته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو ایاک نعبد و ایاک نستعین خو دغه پکې ډېره ښکلې نقطه ده نو ایاک نعبد خاص تا لره عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو منګه ورپسې آیت اهدنا الصراط المستقیم روان که موږ په نیغه لار باندې موږ روان موږ ویلو طریقه د عبادت د دعا الله تعالی پرې صورت کې ښیي تعلیم المسأله نمودري یو ځکه عام انسان دی چې هم د چا نه څه غواړي نو اول دغه لاړ شي تعریف وکړي د هغې نه وروسته چې د ده او د دې مخکې کس چا خواله چې راغلی د دوی په منځ کې چې کوم تعلق دی نو د هغه تعلق ورته ور یاد کړي چې زما او ستا منځ کې را تعلق دی یاره مونږ پخوا ملګري پاتې شو که ستا یادي یا مونږ زړه رشته وه یا زمونږ د مشرانو چې دوستانه وه نو د تعریف نه وروسته هغه ور یاد کړي او د هغې نه وروسته بیا مقصودي خبره وکړي همدغه شانتې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پرې کې الله تعریف شو او ایاک نعبد و ایاک نستعین کې بیا تعلق بیان شو چې خدایا زمونږ او ستا تعلق چې په خپل منځ کې دی هغه د دې دی چې ته زمونږ رب یې ته زمونږ الله یې مونږ ستا بندګان یو مونږ تا لره عبادت کوو ستا نه امداد غواړو خدایا تعلق ذکر شو او د تعلق نه وروسته اوس هغه مقصودي خبره کوي چې اهدنا الصراط المستقیم خدای روان کې مونږ په نیغه لار باندې هدایت راکې مونږ له د نیغې لارې نو اهدنا الصراط المستقیم هدایت راکې مونږ ته روان کې مونږ الصراط المستقیم په نیغه لار باندې صراط المستقیم نه څه مراد دی کومه نیغه لار نو د صراط مستقیم اطلاق دا په مختلفو معنو سره کیږي ځان سره ولیکئ نمبر 1 دا په توحید د باری تعالی باندې هم در اطلاق کیږي صراط المستقیم نه توحید
او قرآن کې ردی چې کم دی نو ذکر دی ان الله ربی وربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم. عیسی علیه السلام فرمایل الله زما رب دی او ستاسو رب دی، د هغه عبادت کوئ نو هذا صراط مستقیم، بس دقه نیغه لار ده. صراط مستقیم دلته توحید د باری تعالی ته وي چې خاص د الله عبادت کې، نو که دلته صراط مستقیم نه مراد دا توحید د باری تعالی. نو بیا قرآن کې نورو ځایونو کې هم دي که نه وان اعبدوني هذا صراط مستقیم. نو بیا په صراط مستقیم کې الف لام چې کوم دی نو د عهد خارجي دی، او ماحود پرې سره د ایاک نعبد و ایاک نستعین والا لار ده. ماحود پرې سره د ایاک نعبد و ایاک نستعین والا لار ده. او دویم نمبر اطلاق دار صراط مستقیم په کل شریعت باندې کې مکمل او ټول شریعت باندې د صراط مستقیم چې هغه اعتقاداتي، عملیاتي، معاشیاتي، سیاستي، دا ټول چې کوم دی په دې باندې صراط مستقیم اطلاق کی. لکه سورة الانعام کې الله تعالی درې مذکورو ټولو څیزونو ذکر کوي او د هغې نه وروسته بیا الله تعالی فرمایي وان هذا صراطي مستقیما، بس دقه زمانې غلار ده. نو که چېرته د صراط مستقیم نه دغه کل شریعت مرادي نو بیا په صراط مستقیم کې الف لام جنسي دی. نو اهدنا الصراط المستقیم، او هدایت خدای هدایت راکې د نیغې لارې. هدایت ځان سره ولیکئ دا په درې قسمه باندې دی. یو فطري هدایت دی. فطري هدایت دا عام دی چې شامل دی ټولو حیواناتو ته، دغه شان نباتاتو ته، جماداتو ته. لکه قرآن کې الله تعالی فرمایي الذي خلق فسوا والذي قدر فهدى، او دغه شان الله فرمایي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هر یو څه له الله فطري هدایت ورکړی. لکه مثال په طور باندې د چرګې او چرګوړی دی، دی چې کله د هګۍ نه راوځي نو دله الله فطري هدایت ورکړی دی چې دته راپتره زما د خوراک څیزونه څه دي، دی ګیټۍ نه خوري، دی کاڼي نه خوري، دی لرګي نه خوري، بس دی لګیا دی کوم چې د ده د خوراک اشیاري الله هغې لره دله هدایت ورکړی دی لګیا دی هغه خوري. حالانکې دغه پیدا شو دنیا ته په اول ځل باندې راغی. دی اوبه پیژني، دا وسکي، د هغې د څکو طریقه پیژني. دغه شانتې د یو بل حیوان نه د هغې بچی پیدا شو، نه هغه حیوان چې کوم دی نو فورن ورشي هغه غولانځي ته ځان ورسوي او ده ته را پته لګي چې زما د خوراک ځای کم یو دی او بیا د خوراک طریقه کم یو دی، دی را پی په څه طریقې سره د خپلې مور نه چې نه دا خوري، دغه شانتې د اوبو د ځای نه یریږي، دغه شان د اور نه دا یریږي، یو لوړ ځای دی، یو چت دی، د هغې نه دی ښکته نه دانګي. دا فطري هدایت دی چې هر یو څیز ته شامل دی. او دویم نمبر هغه کسبي هدایت دی چې انسان یې کسب کوي، چې دا د انبیاو او د آسماني کتابونو په ذریعې سره انسان ته چې دی نو دا حاصلیږي چې آسماني کتاب څه ویلي او دغه شانتې انبیاو څه ویلي، په دغه ذریعې سره یو انسان ځانه هدایت کسب کړي را کسبي دی. او دا بیا استعمالیږي په دوو معنو باندې. تاسو ویلی دي یو ایصال للمطلوب دی او دویم ارات الطریق دی. ایصال للمطلوب دی ته ویلی شي چې یو سړی مثال په طور باندې پورې په سټاپ باندې کوشو دلته د مدرسې معلومات یې کول، چا ورته د هغه ځای نه یو دوکاندار ورته وي چې داسې به کوز شي پرې پل باندې او بیا به ورشي بره تر هغه ځای به چوک راشي نو مخکې به هلته به تاله مدرسه مخې له راشي. یو دا طریقه د دې ته ارات الطریق وایي لاره ښووله. اوس کیدای شي دی هغه ځای کې بره داسې افتخار د لیکور طرف ته لاړ شي یا د ټال طرف ته راسي په مخه شي مدرسې ته راونه رسي. او یو ایصال للمطلوب دی، یو انسان خپل مطلوب ته ور رسول دی چې د هغه ځای نه د مدرسې تپوس وکړه. یو دوکاندار وی راځه راپسې د لاسه یې ونیو او سیده یې راوسته. اوس په دې کې د غلطېدو څه قسمه چانس نشته ځکه چې د ده سره رهبر راغی او هغه د لاسه نیولی دی راوست مدرسې په ګیټ باندې رادن لکه دفتر کې لاندې کېنو، دا هغه ایصال للمطلوب دی. نو دلته کې د اهدنا الصراط المستقیم کې د صراط مستقیم نه چې کوم دی نو ایصال للمطلوب دی. او بیا تاسو دغه دوه معنی قرآن کې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه د یو نفي کړی دا او د بلې د پیغمبر علیه السلام دپاره اثبات کړی انک لا تهدي من احببته. پیغمبره ستا چې چا ته خوښه شي هدایت نشي ورکولی. او بل ځای الله فرمایي وانک لتهدي الى صراط مستقیم. پیغمبره ته نیغې لارې ته هدایت ورکولی شي. نو موږ د کوم چې نفي نو ایصال للمطلوب او کوم چې د پیغمبر دپاره ثابت دی نو ارات الطریق لار ښوول دي. او دریم نمبر هدایت چې دا خاص د الله فعل دی، خاص د الله فعل دی او دا خاص دی په مؤمنانو پورې
هغه دریم هدایت ته موږ په بله ژبه کې چې کوم دی نو توفیق هم وایو، توفیق ورته هم ویلی کېږي. او دغه بیا زیاتې او کمی چې دی نو دا قبلوي په خپل میدان کې. او دغه هدایت چې دی انبیا اولیاء هر قسمه طبقه چې کوم دی نو دا طلب کوي. لکه قرآن کې الله تعالی فرمایي والذین اهتدوا زادهم هدی. او دغه شانتي ومن یؤمن بالله یهد قلبه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. د دې ټولو نه مراد دغه دریم نمبر هدایت دی. نو اهدنا الصراط المستقیم روان کې موږ په لاره نیغه باندې